أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چونکه نه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت ورځ و دې پورې رسیدلې و چې نبی صلی الله علیه وسلم درې کاله شعب ابي طالب کې قیدی و بندي چې په دې کې د مکه مشرکانو قسمه قسم لګل په نبی کریم علیه الصلاه والسلام او دا په خلاف باندې کړي و چې د باندې وسیله رحمی نه کو دوی باندې منسخ خرڅيږي او نه به دې څه اخلو نبر باندې رافته ترس کو او نه به سره په مجلس کې کینو نه به سره خبرې کوي دوی یو درې وادي پر ولاړل کله کله به د خدیجه د تروزه حکیم ابن حزام او هشام دوی د شپې څخه خوراک غنم غله دانه دا وروړل هغه هم کله بوجه چې په خبر شونه بحث او رنجه به کوله په دې منځ کې هشام او زهير مطعم ابن عدي زمعه ابو البختري دې خپل مابین کې اتحاد وکي او وی ویلې چې دا کم لوزناو مونږ لیکلي دا ټوله مونږ ماتو تر څو پورې داخله آزاد نکو او د شی ژوند سره اختیار نه ګورګ څنګه چې دا مونږ د خپل زنانو سره د خپل ملګرو سره آزاد او د خرچي مسله برابرو په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه ښکار شو ابو طالب له ویلو دغه صحیفه تاسو ګورئ دې کې بټول شنو چنجو والی شوار د الله د نومونو نه چې کوم ځای کې زمونږ د الله نوم یاد دی دا به بچي اما قشانو لیکن د مکه مشرکانو ویل چې محمد دومره جادو دی چې بداخل د بیت الله کې اثر وکي دیم ختم کې وګړ وړه نن درس کې به دا مسلې چې کړه د دین وروته نو تقریبا شپږ میاشتې وروسته ځکه پر محرم کې راوتی او پر رجب کې د ابو طالب د زنکدن مسله شروع شو د تکرو په عمر باندې داو د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډېر خدمتونه کړې دي او ډېر کومکونه کړې خپل ځان به وګي کې لیکن رسول الله به موړ کې خپل ځان به د مشکلاتو تکالیف ورور کې لیکن د رسول الله تایید به کولو مرض شکل د ابو طالب سخت شو نو په دې وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم ویلې زخواله ورزم تر زور د کلمه توحید وړاندې کوم کې دې شي قبول کړي او ایسه الله رب العزت به معاف کړي زما تر دې ډېر خدمتونه زما کړې دي الله رب العزت به ایسه د ایمان نصیب کړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله ورته راتلو د دنه مخکې د دوه کسان رسیدلی و چې یو ابو جهل او بل عبد الله ابن ربيعه د اسلام سخت دشمنان او د ابو طالب د خواله ناس یو طرف له بل طرف نه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله راغی غن د کوټي کوس طرف کې کېناس ځکه زه دوی نیولو په دې منځ کې د الله نبی د خبره وکړه چې عمي ایز ما ترى قل لا اله الا الله دا خبره وکړه چې نشته حقدار د بندګۍ شوی رب العالمین نه په ورځ قیامت به به تعالی سفارش کوم یو روایت کې لري راغلي چې د شي تعالی سفارش کوم دندې د وجه ابو طالب دی وخت کې چپو یو خدای ته کړو په عمر دی او بل د درې کلور باندې بندیزم لګیدل د بدن نورم خور شوی دی نه ابو جهل ورته ویلې چې ګوره د عبد المطلب د ملت نه وانه وړي په دې باندې ځان کلک ابو جهل له غیرت رواجو چې کله غدا غیرت ځان سره واخصو د جهل او د ناروا توبه نو وی ویلې ویزه چې مړکېګم د عبد المطلب په دې ملت باندې ومرشم ایمان نه راوړم سبب دا خبره کوي چې د کشر الګ پس لاړو د پلارو د نکه د دین پرې خو د طریقې پرې خو د لګه وسم د جاهلان وای چې لکه د پلارو نکه طریقه راټینګه کوي او دا نه خراب نشي او دا نشي او دا
د کفر په حالت کې چې کله مړ شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر انتهاجت خبرو پریشان شو خو مسجد حرام ل روان شو وی ویلې زب استاد پر د الله نه بخنه غواړم حتی تر دې پورې جزه منه کړې شو نه به نه غواړم بخنه به تغواړم زما ډیر اکرام او خدمتونه کړې کله چې مسجد حرام لراغه د الله نه بخنه اوغه چې الله زما تر معاف کا الله رب عزت د دعا ایتونه نازل کړه یو په سوره قصص کې انک لا تهدی من احببت اے د الله نبی دا ته چې چاله هدایت غواړي او ستاسو سره مینه ده لیکن چې الله ونه غواړي د هدایت نشي کېږي د هدایت کول د زمونږ د الله خو کړه وهو اعلم بالشاکرین هغه په توحید ولا وسی خلق باندې پوهه دي یو طرف باندې به یو قوي عالمي کلونه تدریس به کړي تفسیر او ترجمه او تقریرونه به کوي لیکن زمونږ الله جوړ د هدایت غوښتنی مشرک به د ایمان د دنیا نزي ولې بل طرف باندې به یو ذمہدار شړی یو دکاندار شړی یو غریب شړی به د قران او سنت په دغه باندې شي فهم باندې بصیرت او د دماغ لک شنو باغ باندې بکلک ولړي کټوټه ټوټم شنی پریدي د زمونږ الله فضل چې بچا باندې وشي او دویمه هغه ایتونه نازل شو سوره توبه کې چې هیڅ یو نبی او مؤمنانو له مناسب نه دي چې هغه مشرکین له بخنه او غواړي دا به نه غواړي زمونږ الله په دې چې منع کړنو رسول الله زکه ته منع شو وجه دا و چې الله قانون کې خو چې مشرک انسان له بخنه نشته نور د مغفرت او ته چې د الله نه دا بخنه غواړي دا خدا منع شو چې د الله قانون به ماتي او خو نه ماتي نبی کریم علیه الصلاه والسلام منع شو دیږي اشاره شو دی را چې کله رب العالمین ته حکم نه منع کړي او مخکې تر دغه معلومات نه به دغه نه منع کېږي لکه ابراهيم عليه السلام فلاره دعا غوښتله لیکن چې رب العالمین کله دا او معلومه کړه چې دا مشرک دی او د دعاګانې مو غواړل نو ایسته منع شو سوره توبه سوال نمبر 8 نبی ذهن لدا سوال لازم چې دی ابو طالب د نبی کریم علیه السلام ډیر اکرام کړی دی عزت کړی دی خدمتونه کړی دی بچی په نظر باندې ورته قتل ول رب العالمین دل ایمان نصیب نکي او دا کار دلیل به دی باندې چې دا بیمان او مشرک د دنیا نه لاړ دی کوم انسانان چې دا خبره کوي چې نه دا پیغمبر دی یا دا جنتی دی لکه شیعاګان او خوارج هغه وی دا تاریخ د ظلم نه ډکه خبره ده تاریخ دا منه قران او سنت په ظلم کړي دا ظالمان دي چې دله کافر ویل دي مونږ ورته وایو چې الله او رسول الله کافر ویل دي بیمانه ویل دي سوره توبه کې ته الله منع کړی دا سوره قصص کې ته منع کړی دا بس دا لاړ دی بیمانه نو ولې بیمانه لاړو ته خوري خدمتونه د رسول الله وکړه دی ډېری وجې دی یو درې وجې به ځان سره یاد ساتي یو دا چې د څومره اکرام د رسول الله کړی دی دا د الله درزو د الله د مخ د پاره نه دی کړی بلکې د ست دنیوي غیرت راغسته و حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات انسان به عمل نه مخ کې اول رب العالمین په دې مخ نظر ورواچ شو ایمان داغه نیت او داغه خوشحالي به وګړي دغه نو سبا عملو دیږي کې دې سړي د رب العالمین د مخ لحاظ نه وکړي بلکې غیرت نه ولې او د جاهلیت غیرت حدیث کې راځي دوه قسمه غیرت دی یو د اسلام او بل د جاهلیت رب العالمین د اسلام غیرت خوښ غني د قومیت غیرت د خوښ نه غني او بل د دیو جنوې د ایمان نه وړو چې سبب جنکې دا خبره کوي بری ګدر باندې چې ابو طالب د جهنم د اور نه وریدو د خلکو د خبرونو متاثر شو وسم اکثر انسانان چې قران او سنت پری دی لکه کوم په دې باندې عمل وکړي سبب د خلک د شي وای یا به سبب د خلک زمون پورې خان دي خلک دی وای چې څه وای هغه دی وای خان دي کنه خان دي امام شافعي رحمت الله علیه خبره کړې ده ورزن الناس غایه لا تدرک دا د خلکو خوشحالي و دا د خبره ده چې دا بالکل لاندې کې دي نشي خلک به سوي هغه وای لیکن خبره ده الله او الله د رسول پسې ګرځیدل پکاره دي چې الله او رسول څه ویلي دي نن اکثر انسانان کا غو لیندې کو عوام دې خبره برباد کړه ورکه داخله به سباز مونږ پورې خان دی او داخله به دا وای چې ګوره دا مخ کې د شو وز د شو د خلکو د وجنه ایست دین پریدي الله پریدي رسول پریدي صحابه پریدي او دریم د دیو جن ابو طالب ویل چې به خلک دا و چې د جهنم د اور نه ویریدو
او حالانکه یې رته پکار ده فقنا وساته موږ عذاب النار الله د جهنم عذاب موږ نه واړه واقو انفسکم واهلیکم نارا لیکن په دې خبره باندې د دماغ خلاص نه و دا خبره مخه غیرت کې پیش کړي و چې دا خبره به وشي او دا خبره به وشي او دا ایمان الله ورته نصیب نکي نو دایو ناشنا کیفیت پر رسول الله باندې راغی قوی تری تلاړو دویمه مسله به ناشنا دا وشو چې د وفات نه تقریبا 3 میاشتې وروسته د خدیجه الکبرى وفات راغی او دا د رسول الله مشره بیبي و عام الحزن دی ویل شي د غمونو کال خدیجه اقزنانه رسول الله فرمای وې دې ما باندې ایمان راوړو چې خلکو په ما ایمان نه راوړي او دې ما تصدیق وکي په هغه وخت کې چې خلکو ما تکذیب کولو او دې زنانه زما سره په مال کې برخه وکړه زه په دې مال کې شریک کړم چې خلکو زما محرومه کړو ما او زما ودا څومره اولاد چې د ټول د خدیجه نه دی د نبی صلی الله علیه وسلم څومره لوري دي او څومره زمون چې د ټول د خدیجه نه دی سوا د ابراهیم ناشدار مری قبطی نه دی د دې په ژوند کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې د بل زنانه سره واده نه وکړي نیو سره نکاح کړو عائشه رضی الله عنها ودا ویلې هر وخت خدیجه یادې خدیجه او حالانکه دغه د وخت راخر شي منه بډای ده زیب زینت ختم دی زستا پیغله به مصطفی نکاح کې معتمر خدیجه دغه ورته چې ان اغه ویل انها كانت وكانت خدیجه او خدیجه وا یو منقبت ده جبريل د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خواله راته ورته ویل یا رسول الله استا خواله زنانه راځي خدیجه هغه د خوراک اوس کا تنظیم تعالی برابر کړی دی لیکن په هغه باندې اول رب العالمین د خواله سلام وایا الله په سلام را لګل زمونږ الله چې بچا باندې سلام راولېږي یقیني چې دا کمال ولا انسان دی او دوی مرتدا خبر وکا چې ته خوشاله شه بد شي یو بنگله باندې چې دا به د ملغلور نه یو د جنت په دې منځ کې د شور شغب په باغیزه کې به نه خوشالي به استا هغه خدیجه وجور د خوار رااله درې په دې شون کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده مونږ کې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د جبل نور له ډوډۍ مخې جوړه ستوانه ډیره تسلی به ورکوله د دې وجنه دې سره مینه محبت پکار دی چې یو خود امت مسلمه مور ده او بل د دې وجنه چې رب العالمین سره محبت او زمونږ د رسول الله سره مینه او د رسول الله ډیر اکرام کړی دی دا کارم به کې وش جنت المعلا کې دا دفن ده د دین ورسره چې کله ابو طالب وفات شو خدیجه نو د مکه مشرکان پر رسول الله باندې اخلاص شو د مخلق قوي دیوالونه پرې واته اوس چې کوي هغه بکینو دا سر په روایت کې دا چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په لار باندې روانو چې صفه او قمقلو خاور رواقص محمد رسول الله په سر باندې واړوله هغه چې کور لاړو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو لوروا اغه اوبر واخستي او د رسول الله د وختي منزله وې جړل زنانه ډېر زر جاړي زړه کې نرمي د الله نبی دا تسلی ورکړه چې ایس مالوري جاړه ما نن داخله ستاره فلر د دین بد غني ناروي غني لیکن د شي وخت برای جدا په ټول جهان کې خور شي غمنه به نه د دین اورسه بل نشنا کار بګه دا او چې د ابوبکر رضی الله عنه د هجرت مسله برابر شو ابو بکر د رسول الله یو قیوم ملګری سخری قرآنی صحابي دی رسول الله فرمایي دا ارچ حق ما پورا کړی لیکن د ابو بکر حق ما نه پورا کړی تر څو پر رب العالمین پوره نه کی او د جنت ټول دروازې ابو بکر له आवाज کوي چې زما خواله راشه رسول الله فرمایي چې د اسلام درې سو شپته خو نه دی چې باز په انسان کې را داخل شي رب العالمین به جنت لبوږي ابو بکر ویل شي یا رسول الله د شو کس به چې هغه کې دا اکثر موجود شي او دا درې سو شپته خو نه ټول پتا کې موجود دي ابو بکر د خلکو ډېر معذب کې پازاب کې دل مجبور شو چې اخر رسول الله فرید او ایسه هجرت وکړي وی ویل یا رسول الله زه به هجرت وکم ایواز ته تکلیف دی بلکې داخله موږ لم تکلیف راکې اوس موږ ملګرو نه ماغوي سید زده یمن په طرف باندې لاړ شه وکله روان شو برک الغماد الاخره چې ورسېدو
ابن دغنه په نامه باندې یو سړی التمخل ورته راغی مشر قومي ورته ویل چرته رواني قاره لکه کې هغه ویل د الله په اسمه کې ګرځم او د رب العالمین بندگی کوم دا خلک ما په خپل ملک نه پریدي د الله بندګۍ له ابن دغنه ورته ویلې ومسک لا يخرج ولا يخرج وداستغونه سړی به د عراقین ونو جونې سګوم شړي ته قومي مشر ته څنګه وځي تخپل موزه ذکر قوم لري نشي پاتې شو تاسو کې استریم نش به ورته ویلې وې ته خو هغه انسان چې بیکار انسانانو له کارونه پیدا کوي مل مسته خلکو لور کوي چې بچا باندې مصیبتونه راشي پاغي کې وسره ځان شریکي وتکسب المعدوم ما خلکو ګډي صفاتونه نشته پتا کې موجود دي دا شا کار چني تور دا کار پیدا کوي ته بنسي دي جنا زده مکه مشرکان سره خبره صبر علیکم زه چې بیرته زوم ابو بکر ورته بالکل سیدا چې تاسو ما بارکه دا خبره کې زه تیار یم زه چې زولاړه د مکه مشرکان له ویل چې لکه ابو بکر بګور اسما په جوار کې او دله به څوک سن وای دا بدل د پات کېږي د مکه مشرکان ورته بالکل سیده خو لیکن یو شرط بس مونږ منی هغه دا چې یو دا بندگی کوي دا په خپل کور کې دنه نه کوي او دا قران بدنه نه وای بار به نه وای دا مشر باطل فرش دا عقیده ده او دغه دا خوري چې قران بند یو کله بدر باندې یو بندیز ولګي کله ببل جلګه بدیږي کې بدرس کې ودلته به نه کوي دی وخت کې برازیو په دی وخت کې بنه راځي ابو بکر صاحب سره دا خبره وکړه لیکن ابو بکر رضی الله په مرور د زمانہ باندې د خپل کور مخله د شو صحرا وا یو چوتره جمعه جوړ کی امام بخاری فرمای چې کله د چا ملکیت نه پیوځي کې انسان له zarar نه ته پاګه د جمعه جوړول شي دغه قرآن تلاوت کو ابو بکر رضی الله کی عادت دا چې د ډیر نرم زړه والا انسانو په اړه خبره باندې به جړل د قرآن تلاوت به چې کو د قرآن سره ډیره زیاته مینا واجب څنګه به اخلاص کې یو خو نبی ایمان والا و او بل د ابو بکر غوندي اوچت انسان هغه چې د قرآن ویلي په کوم انداز به ویلي جړل به د مکی مشرکانو د ماشومان او زنانه ورته ګرچا پیرا ولاړو تعجب به کوي چې لکه 10 سړي ولي جاړي دا څه کوي هغه د بندګۍ رښنا شغونه شي معلومه دو چې والله دې موجود او خلک دغه بندګۍ کوي واجب دغه یادېږي دی مکی مشرکانو دا منه کې لیکن ابو بکر رضی الله عنه نش برته یمن له ابن دغنه بس خلک ولېګل چې لکه تاسو موږ سره خبره کړې د ابو بکر باره کې واغ شرط او اسمات کړي لري هغه د یمن نه وروغته ابو بکر له دا ویل چې یا ابو بکر دنه کور کې تلاوت کوو د خلکو وړاندې مکه واغې زه خو ډیر تیار نه یم زه په دقه ځای کې کوم یو ګورس مو ته ما بین کې د جوار ختميږي ګوندې توبه چې د مکه مشرکان نه مثلا امن غوښته لري وسه جوار بچي بجدار درماتي زه د تلاوت په دقه ځای کې کوم د الله او د الله رسول ګوندې توبه مال خدي قیمتي خلک اوچت خلک نو په دې وخت کې وېده د خپل جوار ته واقع شو د مکه مشرکانو اغله زورنه تکلیف ورکړي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه بیا طلب د هجرت وکړي چې رسول الله زبې زم دیږي کې نو زما وخت یریږي نه د الله نبی ورته ویلې چې لږ آرام وکا زمزمه وی ویل یا رسول الله تم هجرت لې اراده لري وی او وېزما خو چرته د عقیده نه وجته به دې مکه نه اوځي نه زمزمه خو یصلی وی ویل یا رسول الله الصحبه ما بزان سره ملګری کی د هجرت پر سفر کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته صحبه بالکل ځان سره به ملګری کوم عائشه رضی الله عنها فرمایي و ما چرته نه ویل چې انسان به خوشاله نه وژړي و پلار می دومره وژړل چې انتهایی زیات جړې وکړله و دوه کان ځان له وساته یو زماره پر یو ستا وی ویل یا رسول الله دا واسطه یو اسما د الله نبی ولې به سمن پیسو باندې وینه مفت درکو وینه په پیسو د الله نبی دا پیسې ولې راوړي دي کی اشاره و دی لکه انسان هجرت کی چې د اوچت عبادت د بکار دا چې بده کې سړی خپل مال ولګي د بل چمال لسترګي وروا نه دی څلور مشهور شه دوی هجرت روانيږي د هجرت مسله ورسره چې به پاتو ورځو کې اتوش په ورځو کې غلند کیږي او د شپې به مزل کو د ورځې به انتظار هغه ان شاء الله ورسره روان شي لیکن په دې لسم کال د نبوت کې وبله مسله دا وشو چې د سودا رجل نه سره د رسول الله نکاح وشو دا حبشر مهاجر وا
سکان ابن عمر د خاوندو هغه اسلام راوړ، هغه چې وفات شو بیرته مکه لراله. نو رسول الله عیسی د عدت د تیرېدل نو ورسره د فلار لا جرګه ورولې غلا چې زدا زنانه کومه هغه په نکاح باندې ورکړه. رسول الله له ولې ورکړه؟ اگر کدار مکه مشرکان ولې نه و د الله نبی ډېر قیمتي سړی و، خپل نظر جدا و، لیکن نور انسان ډېر اوچت انسان و. سودر جل الله دې بر خپل نوبت عائشه له بخلو په دین باندې چې په ورځ قیامت الله ما د محمد رسول الله په نکاح کې راوچته کی دار زنانو ځان لا منقبت غنلو. د مزمز کې د رسول الله یو سفرم لاړو د طائف په طرف باندې بنه د دعوت. زید بن حارثه مسرو تقریبا 8 کیلومتر مسافه شپېته میله په اندازه باندې د پیدل واله او ځان لا یو ملګری استاد زید بن حارثه د الله نبی دغه خلکو له ورغه په دین باندې ورغه چې داخله په ما باندې ایمان وروړي قوي خلک اسلام لا تړ بش دنیا چونګي دارالاسباب د رسول الله مرته سبب لټولو قوي ملګری ځان له انتخاب کړه. دیو ملګری پیدا خستو دبل نه د دې عکاس پر میله کې بغیر شته دا به ویل چې راکه څوک ما کور له بوجه خپل علاقه چې زه د الله دین هغه خلکو له بیان کوم داخله کې دلته نه مني اچا مرته لبیک نشو ویلې وجدا چې رسول الله ساتل دا غوډه کران زور غوښتو اختصاری پابندین وي د ټول عربو مقابله ولکه د اوس د يهود نصارا مقابله لملا تړل. خو چې کله ورسېدو د ثقيف قبيله د مشرانه مسعود حبيب او عمر دا درې وړونو د راجمع کړه. بعض روایتو کې راځي چې لسره رسول الله ته پات شوی دی. نو دی خلکو ډېر اکرام وکړي د رسول الله زکه دا مکی یو باشنده راغی او به د رسول الله خاندان ډېر اوچت خلک و وی پیغام سره وړي وی دا خبره چې لا اله الا الله دی ورته ویلې وی آیت الله نبی راولې غلې دی بل ورته ویلې په دې مکه کې شنو خلک نه و د درې مرته ویلې موږ ستاسو تکذیب نه کوو چېرته ته نبی خو موږ به برباد شو کته چېرته نبی نه دروغجنې په تاسو مو پرستر غډې سپکو پروته معلومیږي ستا خبر له به مو وګ نګدو د ټولو دا خبره په نه د بیزته وکړه. تحقیق ونه کې مناسب تحقیق دی چې لکه ته نبی څه دلیل لري څه معجزه لري چې هغه موږ لراوړاندې کې موږ وګورو. نو کله چې دوی ایمان قبول نه کړ رسول الله ورته ویل چې زما پیغام بچاله نه وای چې د سړی راغلی و د څه مسله و یو خود دی وجنه چې د مکه مشرکان خبر نشي انت بزما ملګرو له تعذيب ورکی دویم د دی وجنه چې د مکه زنانه اکثره دي خلکو په نکاح کې وي یو سپک باندې ورته معلوم شي هغه ورته ویل زه د لارې کی طرف او چپ طرف له ورته د صفه او قمقلان نوجوانان ودرول او په محمد رسول الله زری من حارثه باندې د کانو گزارونه شروع کړه. د سیرت کتابونه لیکلي دي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دمر ویشتو چې د اپکی مبارک بالکل د وین نمزړه کې شو د پانی د زید څخه بګی د سر مات شو 3 میله پورې دوی په سیمنډ وای لکه رسپوغونه غ پیدل گزارونه په کوله نه پرې خو دو 3 میله وړاندې د مکه مشرکانو د عادت چې په ارزه کې ځان له باغونو زمیداری او کورونه جوړوله. د عتبه ابن ربيعه او د شیبه ابن ربيعه د دې دوړو نه یو باغ او هغه باغ د به وردن شو ورسره ان شاء الله کر روان 4 سم ورځ باندې چرته ژوندیو به باغ خبر بیانو چې ال د سم مسلې شو بده کې خبر ورو وته